یو کس راځي یو بزرګ لا ما کې یو بیماری لا بیماری لا کې دا چې زه نظر حفاظت نشم کولای او دا مونږ ډېرو خلکو کې دا نظر حفاظت نکو پردو زنانو پسې کسو بازار لړ سترګې همداسې اسې ګرځي بازار کې چېرته زنانه وویني نو هغه ځوان راسي او بزرګ ته یې ما کې بیماری ده د نظر حفاظت نشم کولای بازار ته لاړ شم په بازار کې مې نظر په زنانو باندې غورځېږي لہذا ما علاج وکړه خپل غام وې سره بزرګ ته یې چې خاصه چل نه چې علاج وروسته کوو د علاج نه مخکې به یې وړوکی کار حواله کوم یو کار درله وکړي وی حضرت تابعدار کارونه راته خیا خدمت راته حواله کړه چې لوی کړه توجه لګوو چې په مثال پوه شو د خدمت راته حواله کړه غټه خبره نه زه خو تاسو عزت کوم احترام کوم تاسو له وړوکی خدمت ته لوی کوم غدا چې چل چې شودو یو پیاله ده یو ګلاس ته یا کټورای دی دا واخله او بازار سره وره یو مرګره مې اوسېږي مرګري لای ورکا خو که خیال کوه چې ساس کې نه تللی نشي ویلو خو ته فل ډک کړو خیال کوه چې ساس کې نه تللی نشي صحیح شو حضرت یو خبره دا وایي که ساس کې نه تللی شو یو بل غټ ځوان یې اسرا کړلو وایي که ساس کې نه تللی شو دا ځوان مې تاله یو دوه ډبه ورکړي کله بازار کې نه تللی شو بازار کې دا ډبه یو دوه ډبه نه پورته کوي که پلیار کې نه تللی شو یار کې یو دوه ډبه ورکړي او سړی لږ سیریس شولو چې او خو را سره قسم کړلو نو که اوس رانه ساس کې تللی شولو دوه ډبه راکوي که بازار کې مې تللی کړل او بازار کې دوه ډبه راکړل نو په شرمونه وشرمېږم چې نه اوسه وی وهلو بذاتۍ وشولو نو اوس پلیار روان دی جام مصره دی او به د شودو ته داسې کسي چې هسې نه ساس کې دې تللی شي او په خوشحالۍ یې کس ته حواله کړل چې کوم کس ته یې لګلو ډېر خوشحاله و چې شکر کې یو ساس کیمره نه تللی نه شولو بېزتی مې ونه شولو او حل مې ونه خوړل واپس راغلو حضرت اوس راته علاج وښایاست تا کار خو مې وکړلو تا خدمت مې وکړلو اوس راته نظر علاج وښایه چې نظر حفاظت یې څنګه کړم بزرګ دې وې دا راته وایه چې د بازار نه نن لاړې او په بازار تېر شولې نو تا نظر په چا وغورځېدو بازار کې څوک ولیدل حضرت ما خو شودو ته کتل په ما سره خو ډار و که ساس کې رانه تللی شولو نو سړی راسره کړی و دا مې وهلی نو ما سره بازار کې څوک لیدلي نه دي ما خو سره په بازار کې چا باندې نظر نه غورځېدلی ما ته څه پته لګېدل چې بازار کې څوک ما بزرګو ته فرمایي چې تا د دغ سړي د دوو ډبو د لاسه په بازار کې چاته کتل نه په بازار کې په چا نظر نه کولو چې بازار کې خلکو ته کتلی وای ځکه چې تا سره ډار و چې سړی مې ووهي نو دغه نه ډېر ډار دا پکار دی چې هسې نه آخرت کې زه ذلیل او رسوا نه شم ته ځان سره دا غم و فکر کوه چې د ما نظر په خلکو پرېوتلو نو ما بېزتی د قیامت پورې ورځ کېږي لہذا دغه سوچ فکر ځان سره کته نظر حفاظت وکړي ان سبا زما عزتمندو دنیا له ډار نه دنیا د عزت نه مونږ ځان ساتو د آخرت د ډار او آخرت د عزت سره یاد مونږ او څومره بد خبره چې قیامت پورې باندې او سړی ذلیل او رسوا شي نو کوشش کول پکار دي چې نظر حفاظت کوشش کول پکار دي چې ګناهونو نه اجتناب وکړو څومره چې ګناهونه ډیر کوو زما عزتمندو دمره مونږه د جنت نه لري کېږو جهنم ته نږدې کېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایي ما مثال داسې دی لکه یو شمع بله شوې وي او شمع له پتنګان راځي او پتنګان په باندې ځان سیزي او زه ورته ناست وم او دغه پتنګان پرې نه ایساروم چې ونه سیزي وایي ما مثال هم داسې دی وایي ما امتیان د ګناهونو وجه نه جهنم ته ځان نږدې کوي نو زه ایساروم یې دا چې جهنم ته ونه غورځېږي زه دغه تزکیه نفس کوم چې جهنم په اور کې ونه سيزي دې وجه زما عزتمند موږ تاسو له کوشش کول پکار دي چې ګناهونو نه اجتناب وکړو او د نظر مبارک یو واقعیا لیکي کله چې مسلمانان صحابه کرامو دا ور دی او صحابه کرامو ته الله جل جلاله لوی فتوحات ورکړل غټ غټ علاقې فتح کړل نو بهر چې کم خلکو کم دشمنانو هغه پوه شول چې دغه مسلمانان په خپل باندې ایت شیم نه دغه مسلمانانو سره د الله جل جلاله مدد مسلمانان په علاقه ته ریبل رومیانو خپل منځ کې میټینګ وکړو مشوره وکړه ویره دغه مسلمانان خورز باندې ترقی باندې روان دي مسلمانان خورز باندې فتوحات باندې لګیا شوي دي فتوحات کوي
نو موږ له څه علاج کول پکار چې دا الله مدد سره ګنده چې الله مدد ته نه سیټ شي. میټینګ داسې وکړو داسې چل چې مسلمانان تیریږي په پلان کې لیار باندې. نو موږ داسې وکړو چې نیم برهانه یعنی نیم لاغنده خزه چې پورا لاتی نه وي دغه زنانه وته په لیارو کې ودرو او دغه مسلمانان د خپل ګورونو نه میاشتو بهار تیرې کړي وي. نو دغه مسلمانانو په دغه زنانو باندې نظرونه کوي او یغه وجنه الله جل جلاله دغه مدد واخلي. ګوره يهود او نصارا ټول عمر دغه زنانه د مسلمانانو په خلاف استعمال کړي. نن سبا موبایلونو کې څنګه موږ تاسو ټول ته پته ده خبره موبایلونو کې يهود او نصارا خپل مشن موږ ته پوره پیرا رسول او زموږ نظرونه زموږ ګوګونه زموږ جبه دا ټول یو هغه شان تکرار چې څنګه یو وختل ګوګونه باندې غلط اوریدل کو بجو باندې غلط خبرې کو او بستر باندې غلط قتل کو. دا يهود او نصارا مشن چې مسلمان داسې شي چې الله مدد ته نصیحت شي او نن سبا الله پاک مدد دې سره نشته. هر ځای کې وهلو ډباول خروق هر ځای کې مسلمان بزاته کېږي هر ځای کې مسلمان رسوا کېږي. نو یو رومیانو دغه میټینګ وکړو چې زنانه او د بلیارو کې ودرو دغه مسلمانان 2 میاشتې 3 میاشتې بهر تیرې کړي دي. نو دغه په زنانو نظر پرې وځي هغه وجنه الله جل جلاله دغه مدد واخ. کله چې مسلمانان تیرېدل او مسلمانانو کوم څه فاصلارو مشر وو هغه ته اندازه وشوله چې لیار کې په بربند خزي مونږ ته ودرولې. نو د قران عظیم شان آیات ویل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې مؤمنانو ته ویل شي چې مؤمنان د خپل نظرونه لاندې ساتي. یا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی په حکم کوي چې مؤمنانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي. قران کې حکم په لیار باندې چې نظر ولاندې ساتي دومره ساده چې لیار په ویني دا نه چې په بازار کې په خلکو پسې کیسي. دا آیات مبارک چې څنګه هغه سپاسالارو ته ولستلو ټول مجاهدینو ټول صحابه کرامو نظرونه ښکته کړل او بالیار باندې داسې تیر شول. کله چې مدینه منوره ته ورسېدل مدینه منوره کې د خپل خپلوان یاران دوستان پښتنه کوي وي تاسو غوډه روغت سفر نه راغلو درته وایي چې په روم کې د بلډینګونو څومره اوچت اوریدل دي چې روم کې د غټ بلډینګونه دي. نو موږ ته لګي او بلډینګونو کې څاو کو چې غټ بلډینګونه څنګه وي پکې غټ عمارتونه څنګه وي. نو هر یو مرګري خپل یار دوست ته خبره کوله وایي موږ ته چې کله امیر دغه قرآن عظیم شان آیات ولستل چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ وایي هغې نه بعد موږ په غونډه لیار باندې خپل نظرونه اوچت کړي نه دي. موږ سره بلډینګونه ته کتلي نه چې بلډینګونه اوچت وکړي. دومره د هغو سره د الله خوف و یره وه چې په لیار کې د بلډینګونو ته هم نه کتل چې بلډینګونو ته یې کتلي وای خپل نظرونه یې ښکته ساتل. نو دې وجې نه زما عزتمندو ګوره دغه نظر دا چې څومره مې مونږ نظر دی ژبه د غوږونه وي دغه ټولو لیار زړه ته تللی ده. اوس مونږ په سترګو باندې که ګناه والا شی نه وینو په زړه باندې اثر کېږي. که مونږ په غوږونو باندې ګناه والا شی نه اورو په زړه باندې اثر کېږي. دغه شان دی چې څومره اعمال دي که په ژبه باندې غلطې خبرې کوو ګاډې واډې مجلسونه به باندې کوو زړه باندې خامخا اثر کېږي. نو دې وجه نه زما عزتمندو مونږ تاسو له کوشش کول پکار دي چې دا خپل اندامونه لږ کنټرول کړو دا خپل اندامونه غلط استعمال نه منې کړو. الله تبارک وتعالی مالا او تاسو ټول لپاره له خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.